أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. چې کله رسول کریم صلی الله علیه وسلم حضرت عبدالله بن رواحه ته الوداع وی نو حضرت عبدالله ورته عرض وکړو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مال د یو داسې څه حکم راکړي چې زه ستاسو له طرف هغه یاد وساتم. نو هغوی ورته وفرمیل چې سبا به ته یو داسې ښار ته رسې چېرته چې سجدې ډېرې کمې کېږي نو هلته په کثرت سجدې کوه. حضور فرمایي دا یو ډېر لوی نصیحت دی. نن سبا په کومه زمانه کې په دغه زمانه کې چې موږ په کوم ملکونو کې اوسېږو لګیا یو دلته همدغه حل دی چې خلکو خدای پاک هېر کړی دی. نو دا وخت په دغه دور کې احمدیانو ته په کثرت د خپلو عبادتونو طرف ته پام کول پکار دی. بیا هغوی عرض وکړو چې یا رسول الله نور وصیت راته وفرمایي. رسول کریم ورته عرض وکړو چې د خدای پاک ذکر کوه. دا به په هر هغه معامله کې چې ته یې غواړې ستا به مددګار وي. ذکر الهي ډېر ضروري څیز دی. چې کله حضرت عبدالله روانېده نو واپس شو عرض وکړو چې یا رسول الله خدای پاک وتر دی او وتر خوښوي. نو رسول کریم ورته وفرمیل چې بس سوالونه به کوې یا ابن رواحه اوس بس کا. چې کله ته عاجز شې او که تا لسو کسانو سره بدي کړې وي نو یو سره د نیکۍ نه عاجز نه شې. یعنې دومره بدونه پست هم که د خدای پاک له خاطره نیکي کې د خدای پاک ویره دې په زړه کې وي نو خدای پاک بیا معاف کوونکی دی. نو خدای پاک نیکی کوونکی بخي د هغه رحمت ډېر پراخ دی. نو تر خپله وس هم دغه کوشش کوه چې نیکي به کوې او بدي نه به ځان ساتې. دا نه چې هر ځل لس بدۍ وکړي او بیا هغې نه پسه دا ووایي چې یو نیکي به وکړم. نه بلکې حقیقي توبه چې څوک کوي نو هغه بیا د بدۍ نه د بچ کېدو کوشش کوي او نیکي کوي چې د خدای پاک فضل ورته ترلاسه شي. بهرحال رسول کریم چې دا وفرمیل چې د یوې نیکۍ کولو نه عاجز نه شي نو په دې حضرت عبدالله ورته عرض وکړو چې یا رسول الله زه به اوس دې نه پس ته بل څه سوال نه کوم. او بیا خلکو د رسول کریم صلی الله علیه وسلم مقرر کړي امیرانو ته په مخه ووایي حضرت عبدالله بن رواحه ته چې هغوی الوداع ووایي نو هغوی په ژړا شو. نو صحابه ترې تپوس وکړو چې دا کوم څیز چې تاسو ژړئ. نو هغوی ووایي قسم په خدای نه دنیا سره مینه لرم او نه تاسو سره. خو ما رسول کریم اورېده چې هغوی دا آیت وی چې پکې د اور ذکر دی چې وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا. چې تاسو کې څوک هم داسې نشته چې په دې چې دې نه بچي چې دې کې ورکوزېږي او دا ستا په رب باندې یو مقرر شوی فیصلې په طور فرض دی. نو دی وایي چې د دې نه زه نه یم خبر چې دا واردېدو نه پس ته به زما واپسې څنګه وي. دا حالت
چې کېږي نو په دې مسلمانانو ورته وایي چې خدای پاک د تاسو سره شي او هغه دی دا سیس تاسو خلکو نه لري کی یعنی دا بدای دی تاسو نه لري کی او تاسو دی زموږ طرف ته د صالح په حیثیت کې واپس راشئ کوم خلکو چې دې ته الوداع وی هغوی ټولو دا دعا کړې وه نو دا ویره وه په دې کې ګینې مؤمن لپاره خدای پاک فرمایي چې هغه دوزخ ته نه ځي او دلته مطلب دا دی چې مؤمنان به د دوزخ برخه په دغه دنیا کې د کافرانو د تکلیفونو په وجه بیا مومي او د پس له مرګه به دوزخ هغې نه ډېر لرې وي نو صحابه د هغې په خبره پوه شوي وو هغې ته یې ویلي چې خدای پاک د دا دنیاوي تکلیف هم د تاسو نه لرې کړي او تاسو زموږ طرف ته د صالح په حیثیت کې واپس راشئ خدای پاک فضل د تاسو سره وي لیکلی دی چې حضرت عبدالله بن رواحه د جمعې مونځ نه پس ته د مدینې نه تللی وو د حضرت ابن عباس دا روایت دی چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم په یو مهم کې د موتا طرف ته اصحاب لېږلي وو چې پکې حضرت عبدالله بن رواحه هم شامل وو د جمعې ورځ وه په مهم کې چې کوم نور باقي اصحاب وو شامل هغوی خو روان شوي وو حضرت عبدالله بن رواحه وایي چې زه به وروسته پاتې شم د جمعې مونځ به د رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره پسې وکړم او بیا به هغوی سره ملاو شم د نورو اصحابو سره کله چې رسول کریم مونځ کولو هغوی رسول کریم پسې مونځ کولو نو هغوی چې ولید نو ورته وفرمیل چې کوم څه ستا د خپلو ملګرو سره روانېدو نه منې کې نو هغوی ورته عرض وکړو چې زما دا خواهش و چې تاسو پسې د جمعې مونځ وکړم بیا هغوی سره ورشم ملاو شم نو رسول کریم ورته وفرمیل چې په ځمکه چې دا هر څه دي که هغه ته هر څه خرج کړې نو دا کم خلک چې په مهم روان شوي دي نو د هغې فضل ته نشي بیا موندلی یعنی دا چې کله ما مهم روان کو نو بیا فرسته دا و چې دا دې نه ویلې چې زه به جمعې نه پس ته ځم بلکې فورا روانېدل پکار و په لومړي ځل د حضرت خالد بن ولید د مسلمانانو سره د یو ځای جنگ کولو ذکر ملاویږي حضرت خالد بن ولید مشهور شاه سوار وو او په دغه لښکر کې هغوی یو عام سپاهي وو رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې کله دغه لښکر راغونډ کړی وو نو د حضرت خالد د اسلام قبولولو لا 3 میاشتې شوې وې او چې کله مسلمانان د مدینې نه سلر ورسېده نو دشمنان خبر شو د هغوی د راتګ نه هغوی د مقابلې تیاری شروع کړې داسې معلومیږي چې منافقان د مدینې او د یهودیانو د مسلمانانو د راغونډېدو یو ځای کېدو د هغې د شام طرف ته د روانېدو خبر خور کړی وو دې لپاره چې په مقابلې کې چې کوم د عیسایان دي هغوی د خپل د دفاع سامان وکړي شرابیل بن عمرو د عربو سره چې کوم ملحقه د شام جنوبي علاقې وې هغې باندې د رومیانو ګورنر و او هغې ته د مدینې چې کوم رومي جاسوسانو د دغه لښکر د روانېدو اطلاع ورکړې وه او هغې کسان ولېږل د رومیانو خبرولو لپاره چې مسلمانان د شام طرف ته را روان دي او بیا د رومیانو چې کوم ملګري قبیلې وي نو هغې د سره یو ځای د شام په جنوب کې هغه فوج راغونډول شروع کړو بیا په خپله همهغه وخت هغه خپل ورور د ځینو نورو خلکو سره چې کوم لومبۍ دسته وي ټولو کې مخکې دغه هغې کې راولېږل چې هغې د اسلامي فوج خبرونه معلوم کړي دا هم لیکلي چې بل طرف ته شرابیل بن عمرو د 100,000 کسانو لښکر تیار کړی او چې کله مسلمانان وادي القرا ته ورسېدل نو شرابیل خپل ورور سدوس د 500 مشرکانو سره راولېږلو هغوی د مسلمانانو سره جنګ وکړو او سدوس چې کوم ملګري وو هغه ته شکست شو په خپله هغه ووژل شو مسلمانان بیا ورمخکې شو او د شام علاقې په معان کې د مان ته ورسېده دا ځای د موتا نه مخکې دی دلته صحابه د دشمن د کثرت او د هغې د راغونډېدو نه خبر شو هغوی ته خبر ملاو شو چې هرکل د 100,000 رومیانو فوجیانو سره د بلقا چې کوم علاقه د معاب هلته راغلی دی او هغه سره د مختلفو قبیلو نه 100,000
د عربو کسان ملاو شوي دي. علامه زرقاني وایي چې ممکنه چې دا د 100,000 لښکر هماغه وي چې کوم شرابیل راغونډ کړی و او بیا مسلمانانو 2 شپې په امان کې هغوی ایثار وو او هغوی په دغه معامله غور او فکر کول او ځنه وی چې رسول کریم د خطو لیکلی شي ټول حالاتو نه خبرول هغوی په کار دي چې هغوی به نور لښکر راولېږي او زموږ مدد به وکړي یا به څه نور حکم وفرمایي چې موږ به وکړو. نو حضرت عبدالله بن رواحه ورمخکې شو او هغې له د مخکې کېدو همت ورکړو. دی وی چې یا زما قامه قسم په خدای چې کوم څیز تاسو اوس ناخوښوئ لګیایي هم د دې ترلاسه کولو لپاره تاسو راوتي وئ، تاسو د شهادت په ارزو راوتي وئ او موږ خلکو سره د شمیر یا د قوت په وجه جهاد نه کوو. هغوی وی چې زموږ چې کوم جهاد یې هغه د شمیر په وجه نه وي یا د طاقت په وجه نه وي بلکې د هغه د رښتوني دین سره د هغوی سره جهاد کوو چې کوم سره خدای پاک موږ له عزت را بخلی دی. ورمخکې شئ تاسو به د دوو ښو خبرو کې به یوه ستاسو په نصیب شي یا غلبه او یا شهادت او دا دواړه مقامونه بد نه دي. نو صحابه و چې قسم په خدای ابن رواحه رښتیا ووایي. نو بیا هغوی ورمخکې شو چې کله هغوی ته خم البلقا ته ورسېده نو هغوی د هرکل لښکر سره ملاو شو چې اهل روم او اهل عرب ورکې شامل وو. دا علاقه د بلقا علاقو کې یوه علاقه وه چې مشارف ورته ویلې کېږي. دشمن چې راجوخ شو نو مسلمانان د هغه علاقې طرف ته ورغله چې موتا ورته ویلې کېږي. دا هماغه ځای چېرته چې د جنګ شوی و د حق و باطل. مسلمانانو د مشرکانو لپاره تیاری وکړه. حضرت ابو هریره هم په دغه جنګ شامل وو. هغوی بیانوي چې کله دشمن موږ ته راجوخ شو نو موږ دومره په ګڼ شمېر کې دومره ښه تیاری او وسله او اسونه او ریخم بیاج او سره زر لیدلی نه وو. زما سترګې د پړکه د لاسه بندې شوې. او حضرت ثابت بن اکرم وایي چې ابو هریره ته یو ډېر لوی لښکر ګورلی سوال یې ترې کړی و. نو ما ورته وویل چې او نو هغوی وویل چې ته موږ سره د بدر د غزا کې موږ سره نه وې، موږ د کثرت په وجه غلبه نه وه بیا موندې. ابن اسحاق لیکلي چې مسلمانانو د مشرکانو لپاره تیاری وکړو د لښکر ښي اوږده سړک باندې نگرانان مقرر کړی شو. د حضرت زید د شهادت باره کې لیکلي دي چې بیا خلکو چې جنگ شروع کو او سخت قتال وکړو نو حضرت زید بن حارثه د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د علم سره جهاد کړی وو تر دې چې د دشمن د نیزو په وجه هغوی شهید شو. بیا حضرت جعفر د اسلام جنډه راوچته کړه او جهاد یې وکړو. چې کله قتال دغې په لاره کې خنډ شو نو هغوی خپل اس شکرانه لاندې راکوز شو د هغې خپې پرې کې او بیا جهاد وکړو تر دې چې هغوی هم بیا شهید شو. حضرت جعفر هغه وړومبی مسلمان و چې د خدای پاک په لاره کې خپل د اس خپې پرې کړې وې. د بنو مره بن عوف قبیلې نه یو تن د غزوه موته کې شامل و. هغه دا وی چې زه اوس هم داسې یم چې لکه حضرت جعفر وینم چې هغوی شکرانو مې اس نه خپل لاندې راکوز شوي بیا د هغې خپې پرې کې او بیا جهاد وکړو تر دې چې هغوی بیا شهید شو. هغه وخت هغوی دا شعرونه وی چې یا حبت الجنة واقترابها طیبة وباردا شرابها وروم روم قد دنا عذابها کافرة بعیدة انصابها علی ازلا قیتها ضرابها. یعنی جنت او د هغه د قرب بسو وایو د هغه اوبه څومره پاکیزه دي او یخې دي. رومیان دي د هغې عذاب راجوخ شوی دی، هغې کافران دي او د هغې نسب ډېر زیات لرې دی او په ما دا لازم دي چې زه د هغوی سره وجنګېږم او هغوی باندې وار وکړم. او یو روایت کې دا راغلی چې حضرت ابو عامر بیانوي چې حضرت جعفر وسله راواخیسته او په مشرکانو حمله وکړه چې کله هغوی ته دا خدشه شوه چې هغوی به په دشمن کې
دشمن سره ملاو شي نو هغوی وسله یو خواته که او دشمن باندې حمله وکړه او نیزه بازي وکړه تر دې چې هغوی شهید شو. او ابن شام روایت دی چې حضرت جعفر بن ابي طالب په خپل ښي لاس کې جنډه راخیستې وه، هغه لاس چې پرې کړی شو نو بیا په ګس لاس کې هغوی جنډه ونیوه او بیا هغه بیا پرې کړی شو نو بیا هغوی خپل په سنګلو کې هغه ونیوه او سینې سره لګولې وه او بیا تر دې چې هغوی شهید شو. او هغه د هغې عمر 33 کاله و او د هغې د مټو په عوض کې خدای پاک هغوی له 2 وزرې ورکړې وې او هغوی به جنت کې چې چېرته غوښتل ته به الوته. او دا هم ویل کېږي چې رومي هغې باندې یو وار کړی و او هغې په 2 ټکړو کې تقسیم کړی و. امام بخاري امام بهقي د حضرت عبدالله بن عمر روایت کوي چې هغې بیانوي چې زه په دغه غزا کې شامل وم او موږ حضرت جعفر لټول او موږ هغوی په شهیدانو کې بیا مونته او موږ ولیدل چې په هغې په بدن باندې 80 نه زیات د نیزو د تیرونو زخمونه وو. او بل روایت کې دي چې ما د هغې په بدن باندې د نیزو د تورو 50 زخمونه شمیرلي وو او هغې کې یو زخم د هغې په ملا نه و، ټول مخامخ وو په سینه. او چې کله حضرت جعفر شهید شو نو د اسلام جنډه حضرت عبدالله بن رواحه ونیوه. هغوی لیکلي چې هغې په خپل اس باندې ورمخکې شو، مخکې بیان شوي وو نه د حضرت جعفر باره کې بیان شوي وو. وایي د هغې په نفس کې تردد راغلو، حضرت عبدالله بن رواحه حضرت جعفر نه پس ته کمانډر شوي وو. وایي د هغې په نفس کې لږ تردد راغلو نو لږ شک ورته پیدا شو، ویره نو هغوی دا شعرونه وې. ترجمه یې دا ده چې نفس ما قسم خوړلی چې ته به ضرور د جنګ په میدان کې ورکوزېږي، په خوشحالۍ یا په مجبورۍ. او که خلک راغونډ شي او خپل کمانونه راواخلي نو څه چلو شو، زه خو دا ګورم چې ته جنت نه خوښوې. ډېر شک کې پرېوځلږې. او بیا هم په شعرونو کې هغوی دا ووایي چې ډېرې اوږدې مودې راځه ته په دې مطمئن وې، ته د یو زوړ منګي نه څڅېدونکې یوه قطره یې. بهرحال دا وینا نو پس ته هغوی خپل د اس نه راکوز شو او نو حضرت ابن عمر ورته یو د غوښې ټوکړه راوړه هډوکي والا، ورته وویل چې دا وخوره خپله ملا پې مضبوطه کړئ، یعنې څه طاقت تاسو کې پیدا شي په غوښه خوړو. سره کړې غوښه وه او په هغو ورځو کې هغوی ګرانو حالاتو سره مخ وو. نو هغوی وی چې دا د هډوکي والا غوښه یې واخیسته، څه برخه ترې ماته کړه. نو یو طرف نه هغوی د جنګ اواز واورېدو او خبر شو چې جنګ شروع شوی دی او په تورې چلې لګیا دي. نو هغوی خپل نفس ته وویل چې ته لا اوس هم په دې دنیا کې او هغه هډوکي د لاسه وغورځولو، یعنې په غوښه خورې لګیا خلک جنګېږي لګیا دي په تورو او ته غوښه خورې. نو هغوی فوراً هغه پرېښوده او خپله توره راواخیسته، ورمخکې شو او جنګ یې شروع کړ تر دې چې هغوی شهید شو. او د هغې د لاسه د جنګ چې کومه جنډه وه هغه راپرېوته. بیا مسلمانانو مشرکان یو بل ته مخامخ وو. ځینې کسان پسپا شوي وو. نو په دې اتباع بن عامر اواز کول شروع کړو چې یا د کام خلکو د واپس راتلو نه په ځای ورمخکې کېدل زیات ښه دي په قتال کې. هغوی جوش ورستو خلکو ته. او د روایت مطابق زید جعفر او د عبدالله رضی الله عنهم په یو قبر کې ښخ کړي شوي وو. حضرت ابو عمر بیانوي چې کله حضرت عبدالله بن رواحه شهید شو نو مسلمانان ته ډېر زیات هغوی ته هزیمت هغوی ورته کړی و. دوی دا وایي چې ما 2 کسان یو ځای نه ولیدلي، بیخي هغوی خور ور شوي وو. نو انصاري جنډه اوچته کړه، په منډه راغلو او خلکو مخې ته یې جنډه ښخه کړه او دا یې وی چې یا خلک زما طرف ته راشي. خلک هغې سره راغونډ شو، یعنې کله چې جنډه راغله نو بیا خلک راغونډېدل شروع شو. او چې کله د هغوی شمېر زیات شو نو هغوی حضرت خالد بن ولید له ورغله. حضرت خالد هغه انصاري ته وویل چې زه به دا تا نه اخلم، ته د دې زیات مستحق یې. نو هغه انصاري ورته وویل قسم په خدای دا ما تا لپاره راخیستې وه، یعنې نیولې مې هم تاسو لپاره وه. نو بهرحال حضرت خالد
په امارت کې مشرکانو ته شکست ملاو شو او د خدای پاک رسول الله د دغه فتح نه خبرول، یعنی خدای پاک له طرفه او رسول کریم د دغه فتح نه خبرول د باره کې تفصیل بیان شوی دی. لیکلي چې حضرت ابو یسر انصاري بیانوي چې کله حضرت عبدالله بن رواحه شهید شو نو ما د اسلام جنډه حضرت ثابت بن اکرم لور کا حضرت ثابت حضرت خالد بن ولید ته ووی چې تاسو د جنگ فنونو نه مانه زیات خبري، نو هغه جنډه حضرت خالد بن ولید لور کا ورکړې شو. او ابن اسحاق وایي چې کله حضرت خالد بن ولید دا جنډه واخیسته نو هغوی د خلکو دفاع وکړه، هغوی راغونډ کړه او بیا د خپل لښکر یو طرف ته کو، دشمن هم د هغوی نه رستو شو، هغوی خلک بچ کو، واپس راغله. د ابن اسحاق مطابق دا لرې کېدل د اصل کې د رومیانو نه بچ کېدلو، ځکه چې هغه وخت هغوی د 2000 نه زیات مسلمانان په رومیانو سره بالکل یعنی ملاو شوي وو، یو بل سره هغوی جنګېدلی وو او د مسلمانانو کل شمېر 3000 وو. په دغه لحاظ دغه سریې ته فتح او نصرت ویل شوي دي، ځکه چې دشمن مسلمانانو ګیر کړی وو، دشمن لږې شوي مسلمانان یې ګیر کړي وو، دغې خلاف راغونډ شوي وو. عموما په داسې حالاتو کې ټول مسلمانان شهیدېدی شو او احتمال هم دا و، خو داسې وینا د رسول کریم د دغه فرمان خلاف و چې دلته به خدای پاک تاسو له چې ان تر دې چې خدای پاک تاسو له فتح درکړي، مطلب دا چې تاسو به بچ راشئ. د فتح مختلف اړخونه وي. اکثر سیرت نګاران لیکي چې حضرت خالد او د هغوی ملګرو دشمن سره قتال کړی وو ان تر دې چې هغوی شکست سره مخ کړی وو. او حضرت ابو عمر بیان کړی دی چې حضرت خالد چې کله جنډه سنباله کړه نو په دشمن حمله کړې وه او خدای پاک دشمن له شکست ورکړی و ډېر بد، او داسې شکست ما مخکې چېرته نه و لیدلی، ان تر دې چې مسلمانان هغوی داسې ووژل لکه څنګه چې غوښته. او دا هم روایت دی چې حضرت خالد په حکمت عملی کې د جنگ کومه د هغوی د جنگ حکمت عملي وه چې حضرت خالد په موطا کې فوج راغونډ کړو، دوباره تنظیم وکړو، د شاه یو دسته منتخب کړ، هغوی له حکم ورکړو چې هغوی په رازدارۍ شپه په شپه په جنوب نه د عرب د جزیرې له طرفه د اسلامي فوج د شاته نه به یو داسې ځای کې ایساري چېرته به چې رومیان هغوی ونه لیدی شي. حضرت خالد هغوی له حکم ورکړو چې په مختلفو دستو کې د تقسیم شي، د اسلامي لښکر پسې د موطا له طرفه د راشي او ډېر پوچت اواز تکبیرات وایي او خپل چې کوم اسونه دي هغه د خاورو والا ځایونو کې دی هغې له منډه ورکړي چې ډېره دوړه راوچته شي. دغه خبرو نه د حضرت خالد مقصد دا و چې دشمن دې دا وګڼي چې د مسلمانانو لپاره نور مدد کومک راغلی دی. حضرت ابن عمر بیانوي چې حضرت خالد چې لښکر یو ځل بیا منظم کو، لښکر چې کومه مخکینی برخه وه هغه یې رستو کو، چې کومه وروستنۍ برخه وه هغه یې مخکې کو، دغه شان چې کومه ښي برخه وه هغه یې ګس طرف ته کو، ګس والا برخه یې د ښي طرف ته که. دشمن چې دا ولید نو حیران شو، هغوی دا وګڼل چې مسلمانانو ته شاید چې مدد ملاو شوی دی، نور خلک راغله، نو هغوی مروبه شو، شکست وخوړو. حضرت انس نه مروي دی چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم حضرت زید او حضرت جعفر او حضرت ابن رواحه د شهیدېدو خبر خلکو ته ووایي او دې نه مخکې چې خلکو څه خبر راوړی وي. هغوی دا وایي چې زید جنډه واخیسته هغه شهید شو، او بیا جعفر واخیسته هغه هم شهید شو، بیا ابن رواحه واخیسته هغه هم شهید شو، بیا د هغوی د اوښکو نه د هغوی د سترګو نه اوښکې روانې وې. هغوی وفرمیل چې درځي چې خدای پاک چې جنډه د خدای پاک تورو کې یوې تورې راواخیسته، درځي چې خدای پاک هغې له فتح ورکړه. دا د بخاري روایت دی. او حضرت ابو قتاده بیانوي چې بیا رسول کریم خپله ګوته اوچته کړه او دا یې وفرمیل چې خدایه دا ستا تورو کې یوه توره ده، ته د دې مدد وفرمایه. او د هغې ورځ نه حضرت خالد بن ولید ته سیف الله ویلې کېدل شروع شو، د خدای پاک توره. او د یو روایت مطابق دا جنگ تر 2 ورځو پورې جاري و. حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنه دې باره کې فرمایلی دي چې دا لومبی لښکر چې د اسلام له طرفه د عیسایت مقابلې له وتې وو، او دا لښکر د شام سرحد ته چې ورسېد نو ورته معلومه شو چې قیصر هم دې طرف ته راغلی دی او 100,000 رومیان سپاهیان د هغه سره دي، او د 100,000 د جغد د عربو چې کوم عیسایي قبیلې وې د هغې سپاهیان هم هغوی سره دي. نو په دې مسلمانانو وغوښتل چې هغوی په لاره کې د ایثار شي، رسول کریم د خبر کړي او چې که هغوی بیا څه مدد را لېږل غوښته نو هغه راوبلېږي، او که څه حکم ورکول غوښته نو هغې نه به ما خبر کړي. چې کله دا مشوره روانه وه نو حضرت عبدالله بن رواحه په جوش ودرېده او هغوی دا وویل چې یک کامه
تاسو د خپل کورونو نه د خدای په لاره کې شهیدېدو لپاره راوتې وئ او چې کوم څیز لپاره راوتې وئ اوس تاسو هغې نه دغې په د خیال نه ناقلاره یې او موږ د خلکو نه د خپل د شمیر او د خپل د قوت او د خپل د کثرت په وجه جنگونه نه کول بلکې موږ د هغه دین د مدد لپاره دشمنانو سره جنګېدلي یو چې خدای پاک په خپل فضل موږ لپاره نازل کړی دی که دشمن زیات نو څه چلو شو اخر دو نیکیانو کې یو به موږ ته ضرور ملاویږي یا به موږ غالب شو او یا به موږ د خدای پاک په لاره کې به شهیدان شو نو خلکو چې دا خبره واورېده نو هغوی دا وایي چې ابن رواحه بیخي رښتیا وایي او د مخکې د روانېدو حکم ورکړی شو چې کله هغوی مخکې شو نو رومي لښکر هغوی چې ولیده چې د هغوی طرف ته را روان دي نو مسلمانانو د موتا په مقام د خپل د فوج صفبندي وکړه او جنگ شروع شو په لږ څه ساعت کې زید بن حارثه چې د مسلمانانو کمانډر و هغوی ووژلی شو او چې کله او بیا د اسلامي فوج جنډه جعفر بن ابي طالب د رسول کریم چې د تره زوی و هغوی په خپل لاس کې واخیسته او د فوج کمان یې سنبال کو او چې کله هغوی ولیده چې د فوج د دشمن چې کومه چپه دغه رامخکې کېږي لګیا ده او مسلمانان د خپل شمیر د قلت په وجه دغه چې کم دباو د هغه نشي زغملی نو هغوی په جوش د خپل د اس نه راکوز شو د خپل د اس خپې هغوی پرې کړې او مطلب یې دا و چې کم از کم زه د دغه میدان تېښته ته تیار نه یم زه مرګ خوښوم خو تېښته به نه خوښوم دا یو عربي رواج و او چې سپایانو به خپل د اسونو خپې دې لپاره پرې کولې چې هغې د بغیر د خپل د سوار نه خوا دېخوا په منډه لښکر کې تباهي خوره نه کړي او صرف هغوی د دې لپاره بیا کوزېده صرف نه بلکې د اسونو خپې به هغوی پرې کولې او لږ ساعت جنګ نه پس د هغوی چې کوم ښې بازو هغه پرې کړی شو بیا هغوی خپل ګس لاس کې جنډه ونیوله او بیا هم بیا پرې کړی شو نو هغوی خپل د دواړو څنګلو باندې هغه جنډه په خپله سینه ولګوله او په میدان کې ودرېدلي و تر دې چې هغوی هم شهید شو بیا عبدالله بن رواحه د رسول کریم د حکم د لاندې اجنډه ونیوله او هغوی په دشمن سره په جنګ کې وژلی شو او هغه وخت مسلمانانو لپاره څه موقع نه وه چې هغوی د مشوره وکړي چې څوک خپل سردار مقرروي او جوختو چې دشمنانو د لښکر د کثرت په وجه مسلمانانو میدان پرېښی وي خو خالد بن ولید د یو ملګري په طریق باندې جنډه ونیوله او شام او تر ماښامه پورې هغوی د دشمن مقابله کوله او بله ورځ بیا خالد خپل چې کوم ستړی ستومانه او زخمی چې کوم لښکر و ژوبل هغه سره د دشمن د مقابلې لپاره ووته خو هغوی هوښیارتیا دا کړې وه چې د لښکر چې کومه مخکینی برخه وه هغه یې رستو کړه چې کومه وروستنۍ برخه وه یې مخکې کړه او ګسه ښی برخه یې د ګس طرف ته کړه او ګسه برخه یې د ښي طرف ته کړه او داسې نارې لګولې چې دشمن داسې پوه شو چې مسلمانانو ته نور کومک را رسېدلی دی او په دې دشمن رستو شو او خالد اسلامي لښکر بچ کو واپس راوستو دشمن په خپله رستو شوی و هغوی تعقب بیا د هغې نه کړی مسلمانانو خو بهرحال دا هم نه دي چې د هغوی نه وېرېدلي وو بلکې دشمن په خپله رستو شوی و رسول کریم صلی الله علیه وسلم خدای پاک د دغه واقعې نه په هغه ورځ د وحی په ذریعه خبر کړی و هغوی اعلان کړی و چې ټول مسلمانان د راغونډ شي په جومات کې او چې کله هغوی په منبر راغلو نو د هغوی د سترګو نه اوښکې بهېدې هغوی وفرمیل چې خلکه زه تاسو د هغه جنګ له چې کوم د لښکر تللی و د هغې متعلق تاسو خبرومه هغه لښکر دلته نه چې لاړو نو دشمن مقابلې ته ودرېدو او جنګ څنګه شروع شو او جنگ شروع کېدو نه مخکې زید ووژلی شو بیا تاسو زید لپاره دعا وکړئ بیا هغوی وفرمیل چې بیا جنډه جعفر په لاس کې واخیسته او دشمن باندې حمله وکړه تر دې چې هغې هم شهید شو او تاسو هغې لپاره دعا وکړئ او بیا جنډه عبدالله بن رواحه راواخیسته هغه هم ښه په نره وجنګېدو خو آخر هغه هم شهید شو تاسو هغه لپاره هم دعا کوئ بیا جنډه خالد بن ولید واخیسته او هغه ما نه دی مقرر کړی کمانډر خو هغه په خپله ځان مقرر کړو کمانډر خو هغه د خدای پاک تورو کې یوه توره ده تفصیل د دې داسې لیکلی چې دا څنګه د یو ملګري په تاریخ شوی و چې هغې د خدای پاک په مدد اسلامي لښکر په حفاظت واپس راوستی و د
د رسول کریم دغه تقریر په وجه د خالد نامه په مسلمانانو کې سیف الله یعنی د خدای پاک توره مشهور شوی و او چې خالد اخره کې ایمان راوړی و نو ځینو صحابه به هغې سره په ټوکو کې یا جګړې په موقع به ورله پیغور ورکولو او یو ورځ په داسې خبره حضرت عبدالرحمن بن عوف سره د هغوی تکرار شوی و نو هغوی رسول کریم ته د خالد شکایت کړی نو رسول کریم فرمایلي چې خالده ته دغه تن له چې د بدر د وخت نه د اسلام خدمت کې لګیا دی ولې ته دله تکلیف ورکې که ته د احد برابر سره زر خرج کړې نو دې برابر خدای پاک نه به انعام ترلاسه نه کړی شي نو په دې خالد ورته وویل چې یا رسول الله دا ماله پیغور راکړي نو زه ورله بیا جواب ورکوم رسول کریم ورته وفرمیل چې تاسو خلک خالد له تکلیف مه ورکوئ د حضرت خالد هغوی دلداري فرمایلی وه چې دا د خدای پاک تورو کې یوه توره ده چې د خدای پاک چې خدای پاک کافرانو د وجلو لپاره راخسته ده او دا پیشګویي په یو څو کالو کې ټکي په ټکي بیا پوره شوې وه او چې کله حضرت خالد خپل لښکر واپس راوړل د مدینې چې کوم صحابه وو چې ورسره هغوی نه وتلي هغوی دغه لښکر باره کې وایي چې دوی تښتېدلي راغلی دي مطلب دا و چې تاسو ته پکار چې ملته جنګېدلې وي او مړ شوی وي واپس نه راتلل پکار خو رسول کریم به فرمایل چې نه دوی تښتېدلي نه دي راغلي دوی بار بار واپس لو په دشمن باندې حمله کوونکي دي د سپایان دي او دغه شان هغوی د چې کوم آینده چې کوم جنګونو د هغوی پیشګویي فرمایلی وه چې کوم شام طرف ته به مسلمانانو کول او بیا په هغه جنګونو کې حضرت خالد بن ولید خپل جوهر هم ښودلی و د جنډې د ادب او د احترام ذکر کې حضرت مسلم موعود په یو موقع فرمایي چې قومونو کې د جنډو ادب ډېر ادب او احترام کیږي ځینې وخت دشمن نه دغه جنډه په زور اخیستلو لپاره ډېرې قربانۍ ورکړې کېږي او ځینې وخت خپله جنډه بچ کولو لپاره ډېرې قربانۍ ورکړې کېږي او دا شرک نه وي بلکې لکه څنګه چې د پلار مخې ته د هغې د زوی بره کېناستل دا ټول خلک ناجایزه ګڼي دا ځکه چې دغه شان په تمثیلي ژبه کې د پلار بېعزتي وي او دغه شان په تمثیلي ژبه کې چونکې د کام جنډه خستو مطلب د کام عزت او ابرو ختمېدو په خاورو کې د منګلو مطلب وي د دې نو ځکه دې لپاره قومونه خپل ژوند هم قربان کړي خدا نشي برداشت کولی چې د هغې جنډه د دشمن قبضې ته ورشي نو ځکه لوای احمدیت وغیره د خدام الحمدي هم د خپلو جنډو د حفاظت لپاره دا قاعده جوړه کړې چې د حفاظت لپاره د دې خادمان مقرر وي بهرحال هغوی فرمایي چې کله د یو قام خلکو په زړه کې د جنډې عظمت قایم شي نو بیا هغه د خبرې لپاره تیار شي چې هغوی د جنډو حفاظت لپاره خپل ژوند هم قربانوي او بې دریغه به قرباني ځکه چې هغه وخت د کپړې او د لرګي سوال نه وي بلکې د قام د عزت سوال وي او د تفصیلي ژبه کې د یو جنډې په صورت کې دغې مخې ته دا موجود وي هغوی ولیکلي چې ما ډېر ځل مخکې بیان کړي چې په صحابهو کې موږ ته دغه قسم مثالونه ښکاري او په یو جنګ کې یو مسلمان افسر سره اسلامي جنډه وه او هغه وخت خلکو شانداره جنډې به نه جوړولې بلکې یو معمولي لرګي هغې باندې به توره کپړه وتړله خو که هغه کپړه توره وي که دغه جنډې چې کوم لرګي وي هغه معمولي وي خو هغه سوال به د قام د عزت و دا به نه کتلی کېده چې جنډه قیمتي ده یا معمولي بلکې صرف دا خبره به د نظر وړاندې وه چې دا نن د قام د عزت خبره ده چې دغه جنډې حفاظت دې وکړی شي بهرحال په هغه جنګ کې عیسایانو سره چې دا جنګ روان و نو هلته چېرته چې د مسلمانانو چېرته چې حمله کړې وه نو هلته د مسلمانانو جنډه وه حضرت جعفر سره دا جنډه وه او دا جنګ موته واقع ده او چې کله هغوی حمله وکړه نو د حضرت جعفر یو لاس پرې کړی شو نو هغوی هغه جنډه په بل لاس کې ونیوله او چې کله دشمن ولیده چې جنډه بیا لاندې نه ده پرېوتې نو هغوی دوباره حمله وکړه او نتیجه دا شوه چې هغه بل لاس هم د هغوی پرې کړی شو چې کوم لاس کې هغوی خپل هغه جنډه نیولې وه نو هغوی فورا هغه جنډه په څنګلو کې ونیوله او دا روایت هم ده راځي چې هغوی بلکې په خپو یې هغه ونیوله او چې په خپو نه شوه نیولې کېدو نو هغوی په زور اواز ورکړو چې مسلمانانو که د څوک مخکې راشي دا جنډه دې ونیسي نو هغوی وایي چې مسلمانانو ګورئ د اسلام جنډه لاندې کېدو ته پرې نه ږدئ نو اوس هغه د کپړې او د معمولي لرګي هغه جنډه وه خو هغوی د نامه د اسلام جنډه ورله ورکړې وه چې د خو د معمولي کپړې او د لرګي خو بهرحال د اسلام جنډه د دې حفاظت ضروري دی نو یو افسر ورمخکې شو جنډه ونیوله او زما هغوی خپل خیال ظاهروي
چې زما د خل حضرت خالد بن ولید ورمخکې شوی وو خو یو بل صحابي دا نیولې وه لکه څنګه چې بیان شوی دی بیا هغه حضرت خالد بن ولید له ورکړی شوه او حضرت خالد بن ولید هغه ونیوه نو ګوره هغه یو کپړه یو معمولي څیز دی لرګي یو معمولي څیز دی او د اسلام په نظر کې دغه کپړه یا د لرګي څخه خاص اهمیت نشته خو تر کومه حده د قامي ازاد سوال دی نو اسلام دې نه منې کوي او هغوی دا وایي چې دا اسلام جنډه ده پرېوتو ته پرېږ نه دی او رسول کریم په خپل هم دا خبره نه ده ناخوښه کړې بلکې ځینې وخت هغوی د داسې څیزونو عظمت قایمولو لپاره به فرمایل چې دا جنډه به څوک اخلي او ځینې جنګونو کې هغوی به دا فرمایل چې زه به دا جنډه هغه تن له ورکوم چې د دې عزت به قایموي او صحابه به د یو بل نه ورمخکې کېدو کوشش کولو د جنډې اخیستو لپاره حضور فرمایي چې دا بیان بهرحال روان دی جاری به د دنیا عمومي حالاتو لپاره هم دعاګانې کوي زه وایم دې لپاره په خاص ډول نن سبا د پاکستان د هندوستان چې کوم حالات دي نو هغې لپاره دعا کوي خدای پاک د ظلم ختم کړي د مظلومانو حفاظت دی فرمایي حکومتونو له د عقل ورکړي چې جنګونو طرف ته تلو په ځای دی په صلح او په صفای د معاملات حل کړي بین الاقوامي معاهدې چې کومې دي د هغې پاسداري دې کوي او خدای پاک د بین الاقوامي تنظیمونو له هم چېرته نن سبا انصاف خو په ګرانه میلاویږي خدای پاک د دې له توفیق ورکړي چې او دواړو طرف ته چې کم د دواړو طرفونو چې کم همدرد ملګري دي هغې له د توفیق ورکړي چې دغه ملکونو چې کم معاملات دي هغه دې حل کړي د پاکستان له طرفه خو بهرحال دا ویل کېږي اکثر دا بیانونه راځي د دې د وزیرانو چې کشمیر کې چې کومه واقع وشوه د دهشتګردۍ د ترهګرۍ زموږ دې سره څه تعلق نشته او که شک لري نو د اقوام متحده د ادارو په ذریعه د دې تحقیق وکړي په ځای د دې چې موږ جنګ وکړو نو د هندوستان حکومت ته هم په دې مثبته رویه ښودل پکار ده خدای پاک د عقل ورکړي دواړو طرفونو له که جنګ کېږي نو دواړو طرف ته نقصان دی او بیا صرف سپاهیان نه بلکې ولس او مظلومه بې وجه وجلې کېږي همدا موږ نن سبا چې کوم جنګونه دی کې ګورو همدا روان دی بهرحال د دنیا د ټولو مظلومانو لپاره دعا کوئ بظاهره خو دنیا د تباهۍ په خوله کې ولاړه ده خدای پاک د تباهۍ نه بچ کړي او د عمله کېدی شي چې کله دوی د خدای پاک طرف ته ټیټ شي خدای پاک د دې له توفیق ورکړي او موږ له د دعاګانو توفیق راکړي حضور فرمایي چې د جمعې د لمونځ نه پس یو جنازه به کوو د یو شهید محمد آصف صاحب د رفیق احمد صاحب زوی دی د بلیر د قصور ضلع د دې دشمنانو دوی په 24 اپریل فایرنګ په دې کړه او شهید کړي وو انا لله و انا الیه راجعون د شهادت په وخت د دوی عمر 19 کاله وو زلمی هلک وو د تفصیلاتو مطابق د وقوع په ورځ د شپې تقریبا په کم 11 بجې محمد آصف صاحب د خپل یو احمدي ګاونډي اسنان احمد صاحب سره په موټر سایکل د کلي نه بهر یو دکان نه د ځینې د کور څیزونو د اخیستو لپاره تللی وو د کلي چې کوم دکاندارانو هغوی بایکاټ کړی و نو ځکه د داسې څیزونو اخیستو لپاره به بهر تک د باندې مجبوره وو کور نه تقریبا 100 میټره په فاصله په لاره کې دشمن مخکې نه موجود و دي لپاره هغوی باندې فایرنګ وکړو د محمد آصف صاحب ښي ولي باندې د ملا طرف نه ګوله لګېدلې وه چې تیر وتلی وه او بیا چې کوم بل خادم حسن احمد هغې ته په ګزې خپې باندې د هغې ګوله لګېدلې وه او د چې کوم حملاوران وو هغې د وقوعې نه پس د ویره خورولو لپاره ډزې کولې او زموږ دا دواړه خادمانو هغې په وجود له دې چې ژوبل وو همت د حوصلې نه کار واخیستو او په موټر سایکل ووته څه فاصله باندې مخکې چې ورغله نو پرېوته خو موټر سایکل هغوی چلولو خپل پولیس په موقع باندې په ناوخته رسېدلې او دغه دوران د حملاورانو له طرفه د فایرنګ سلسله جاري وه او د هغې په وجه دواړه په فوري ډول هسپتال نه وبوتلي شوي او د پولیس رسېدو نه پس ته آصف صاحب هسپتال ته بوتلی شو
خو دغه دوران د زیاتې وینې بهېدو په وجه محمد آصف صاحب په هسپتال ته چې څنګه ورسېدو نو شهید شو. ان لله و انا الیه راجعون. د وقوعې مقدمه په متعلقه پولیس سټیشن پولنګر ضلع قصور کې درج شوې ده او د دې مقدمه درج کېدو نه پس حالات همداسې وي چې وایي کوي خو دوی څه نه. اوس ګورو چې څه کېږي. د 3 کسانو ګرفتاري شوې ده او اسنان احمد صاحب چې چا په خپه باندې ګوله لګېدلې وه هغوی د ابتدایي طبي امداد نه پس خدای پاک په فضل اوس ښه دي. او بلیر ضلع قصور کې تیرو 3 کالو راځي ډېر د مخالفت ماحول دی. ډېر ځل د جماعت خلکو خلاف بې بنیاده الزامات لګېدلي دي او مقدمې جوړې شوې دي. ډېر ځل احمدیانو باندې تشدد هم شوی دی. احمدیه قبرستان کې احمدیان چې کوم مړي وي د هغوی قبرونو نه کلمه او نور آیتونه مټاو کړی شوي دي. په کلي کې د مکمل بایکاټ کیفیت دی. دوکانونو د سودې اخیستو باندې پابندي نه علاوه د کلي چې کوم مشترکه د فلټریشن پلانټ د اوبو د هغې نه د اوبو اخیستو اجازه نشته. ماشومان له تعلیمي ادارو کې هغوی ته هغې سره تنګول روان دی. نو دا د غزې حالات دی. د شهید مرحوم په خاندان کې د احمدیت نفوذ د هغوی د غور نیکه مکرم محمد دین صاحب په ذریعه شوی و چا چې په کال 1934 کې خلافت ثانیه په بابرکته دور کې قادیان کې د جلسه سالانه په موقع باندې بیعت کړی و. د شهید مرحوم د نیکه نامه محمد یعقوب صاحب و. دی د خپل شهید مرحوم د خپل مور پر ایکیوزوي و. ډېرې کمې خبرې به یې کولې. وسیع حوصله یې لرله. هر چا سره د مینې د محبت او همدردۍ تعلق 15 وخته مونځونو پابند و. په جماعتي خدماتو کې به ډېر وړاندې و. جماعتي نظام د لاندې ورزشي مقابلې به چې کمې کېدای کې به شاملېده. حال کې دوی وړومبی پوزیشن هم حاصله کړی و. د دې خپل د مور د دې چې کومه مور د زړه مریضه ده د هغې به ډېر خیال ساتلو. د دې مور بیانوي چې ډېر اطاعتګزاره ماشوم و. چېرې هم زما نافرماني نه وه کړې. د خپلوانو د سره به د همدردۍ او د مینې سلوک کول. دوی خور وایي چې زما ورور به د هر چا خیال ساتلو. ډېر مینه ناک و. همدرد او د شهادت شوق هم لرلو. خدای پاک ورته دا پوره کړو. د 3 ورځې مخکې وایي د خوب لیدلی و چې د هغوی ورور باندې ډز شوی دی. وایي بله ورځ مې ورته فون وکړو خیریت مې ترې تپوس وکړو. د شهادت په ورځ مې ترې خیریت تپوس کړی و. خدای وایي چې مصروفه یم نو مختصره خبره شوې وه. بیا وایي چې ورور راته وایي چې شپې به خبره کوم خو د شپې بیا خبره ونه شوه. همها ورځ بیا شهید شو. د خدای پاک مخې ته حاضر شو. د دې خور وایي چې د ورور باره کې د دغه خوب په وجه زه ډېر پریشانه وم. وایي خط مې هم لیکلی. وایي چې کله ما تاسو خط لیکلی د دعا لپاره چې کله زه په دغه فکره ورسېدم چې ما خوب لیدلی دی چې هغې باندې ډز شوی دی نو همها وخت ما ته اطلاع میلاوه شوه چې ورور ته د شهادت رتبه میلاوه شوه. د شهادت په وخت شهید مرحوم د خدام الحمدیه ضلع قصور په مجلس عامله کې شامل و. ناظم و د تحریک جدید په مقامی جماعت کې نائب قائد و. د خدام الحمدیه او ناظم اطفال په حیثیت باندې د خدمت توفیق ترلاسه کولو. په غمزپلو کې د مور پلار نه علاوه 2 خویندې دوی پرېښې دي یادګار. د سر احمد صاحب صدر دی د بلیر د جومات. هغوی وایي چې شهید مرحوم اعلی خوبۍ لرلې. ډېر خوش اخلاقه و. خاکسار دی. باکرداره خاموش طبع خلافت سره مینه کوونکي او اطاعت کوونکي لیدلی دی. د سلسلې خادم او په منځونو په چندو کې باقاعده و. وقار عمل خدمت خلق حفاظتي ډیوټي هره شعبه کې مثالي کارکوونکي وو. او جماعتي کارونو کې به دوی ډېر مخکې کېده په برخه اخیستو کې. د مور پلار خدمت به یې کولو. هر طریقې سره به خیال ساتلو. طارق احمد صاحب د معلم هغه وایي چې شهید مرحوم اعلی خوبۍ لرلې. د دې په کور کې ټي وي نه و خو د خطبې چې کومه د جمعې چې کومه خطبه ده د هغوی ډېرې باقاعدګۍ سره به په فون اورېده. وایي ماله به راغله میشن هاوس ته اورېدو لپاره. وایي زما کور ته. وایي چې کله هم چې یو جماعتي کار لپاره دوی راوخته کېده نو فوراً به حاضر شو. هر کار به دوی ډېر په ذمهوارۍ کولو. جماعتي میلمنو به ډېر په شوق خدمت کولو. خدای پاک د ورسره د مغفرت او د رحم سلوک وفرمایي. درجات د ورته اوچت کړي. لواحقینو له صبر او حوصله ورکړي. پاکستان کې دغه دهشتګردۍ کوونکي او د جماعت مخالفت کوونکي چې کوم جرأت دی هغه زیاتېږي لګیا دی.
خدای پاک د زر د دوی د نیولو سامان جوړ کړي. जो जरूरत है वो बढ़ती चली जा रही है, अल्लाह ताला जल्द इनकी पकड़ के संभाल करे. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.